اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی او یریږي د الله نه او د رښتینو خلقو سره شي. دلته چاته اشاره ده سیاق سباق په ګوره مخکې رستو مجاهدین مبارک ده چې کوم غزوه تبوک له تلیو د هغې صفتونه دي او چې کوم پاتې شوي دي او منافقان نو هغې د سزاګانو ذکر دی او د منافقانو د هغې مذمت شوی دی. نو صادق الایمان هغه کسان ته وایي چې مجاهدین رښتینی مؤمنان مجاهدین دي رښتینی مؤمنانو ملګري شي. سعید ابن جبیر وایي تابعی دی او ډېر لوی تابعی دی. حجاج بن یوسف ثقفی ظالم د لاسه شهید شوی دی. هغه وایي چې کونو مع صادقین دی آیت کې معنا دا ده چې کونو مع ابي بکر و عمر کونو مع ابي بکر و عمر مؤمنانو ابو بکر او د عمر مرګري شه. مطلب د سعید دا نه دی چې یوازې ابو بکر او عمر مراد دی دا غنوم خو بګ نه دی هغه صادقین خو عام دي خو پس د پیغمبر نه لوی صادق الایمان ابو بکر دی لوی رښتینی مؤمن ابو بکر او عمر دی داغه سره شه داغه په لار روان شه او خو نن موجود نه دی خو طریقه خو داغه موږ ته معلومه ده د صحابه اولاد د رښتینی مؤمنانو ده ابو بکر عمر پسې ځای. عبداللہ ابن عباس وائی کونو مع الصادقین پر تشریح کی کونو مع الذین صدقت نیاتهم واستقامت قلوبهم واعمالهم وخرجوا مع رسول الله الى تبوک باخلاص نیتنا. سلسلہ کلام پر تبوک کے دے گا نا داغنو میں زکا واغس تبوک نو میں زکا واغس ابن عباس واغس قول دا صحابی دے آغی خلق سر شیء چی نیتون خدی مخلصین دی او ظنون په حق باندې ثابت قدم دي او زړونو کې استقامت ده او اعمال په شریعت مطابق دي او د رسول الله په مرګټیا کې غزوه تبوک لتلیو تاسو اغي سره شئ. نو غزوه تبوک خو نشته خو نور غزاګانې خوشته. نو رښتینی مؤمن چې د اسلام د غلبې کوشش کوي جهاد کوي دا صادق الایمان ده تاسو ورسره شئ. او دا خبره خو ما د ابن عباس ته قول نه تا ته واضح کړه خو ورپسې د بل آیت کې پخپله د الله د قول نه واضح کی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. نو د صادقون معنا پخپله قرآن کې واضح شوا یوازې د ابن عباس د قول نه واضح نشوا دا خو په تایید کې پیش کړی شو مزید وضاحت لپاره پیش کړی شو. بېشکه مؤمنان هغه دي چې الله او رسول باندې ایمان راوړي وي او شکمن شوي نه وي شک په زړه کې نه وي او جهاد کوي په مالونو او په نفسونو سره د الله په لار کې اسلام د غلبې لپاره دا رښتینی مؤمنان. نو څوک چې اسلام د غلبې لپاره کوشش کوي هغوی سره شي دا مې د بل آیت په رڼا کې واضح کړه هغې د ځانه خبره نه او ابن عباس هم دقه معنا وکړل تشریح وکړل. د ابن عباس قول مې هم درته واوراو تفسیر معالم التنزیل نه او پاتې شو منجور دا پکې نه دي ویلي چې منجورانو سره شي جب یو قبر وګوره او جنډه ودروي خوا کې کینې منجور شنو پیسې برازي او جمع کوا او خورا او الته کې سجدي کوا او رکوع کوا او چرسونه اسکا او بنګونه اسکا خو د بابا خوا کا د بابا خوا مپریدا دیتا صادق الایمان نه وای دیتا بدعتي وای دیتا لومبړه وای دیتا جدر وای دا که یوازې هغه ایمان قدر لزان صحیح سلامت یوسی نو دا بم لوی غنیمتی چې جای چې د صادق الایمانی که کمزور هغه ایمان هم د ځان سره یوسی نو هم د غنیمت وګڼي او د الاده بزرګۍ په تمه ده او ایمان هم خدای خبر ځان سره وړي او که نه وړي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا صادقین اے هغه کسانو چې چا ایمان راوړی دی الله نه ویریږئ او شی تاسو د رښتیني مؤمنانو سره نوم پکې نه دی اغوستی چې شی د جماعت اسلامي سره دا پکې نه دی ویلي شی د تبلیغي جماعت سره او شی د جمعیت علماء اسلام سره او شی د فرد الرحمن ګروپ سره او شی د سمیع الحق ګروپ سره دا خو بل ګروپونه دي نوم یې پکې نشته او د حزب اسلامي سره شی او د جمعیت اسلامي سره شی او د طالبانو سره شي یا تبلیغی جماعت سره شي یا د فلان کې عالم سره شي نمونه نه دی اغست دا کوم نمونه چې ما واغستل دا کسان په هغه وخت کې د سره موجود نه وو ټول موجود نه وو چې کله دا آیت نازلې ده خو صفت یې داسې بیان کو چې څوک دې صفت باندې موصوفي راغ سره شه او صفت مې تاسو د نور آیتونو پرانا کې بیان
نو څوک چې د اسلام د غلبې لپاره جهاد کوي او عقیده صحیح وي مشرک نه وي او خپل عمل برابر وي او د اسلام د غلبې کوشش کوي که په جبه کوي که په قلم کوي که جلسه کوي که جلوس کوي او که درس ور کوي که سچ چلوي او که په کشمیر کې غزا کوي او خلا ټول لوی غزا ده لوی جهاد خو چې کوشش کوي اسلام د غلبې لپاره او خپل مؤمن وي عقیده برابر وي لکه نوم عبد الله او که عبد الرحمن نوم جماعت اسلامی وي او که نوم جمعیت علماء اسلامی ار یا نوم چې وي ور سره مدد کوا چې په نوم خو ګمراه کیږي نه نو که تنظیمونه بل شي نو خیر دی پکار خدا چې یوي او که بل هم شي نو خیر خو چې مقصد یوي او تعاون کوي یو وای چې د آیت خو زما لپاره ده او جماعت اسلامی خو نه بهر ده او که جماعت اسلامی والا وای چې دا خو زما لپاره راغله ده کونو ما صادقین جماعت اسلامی کی شامل شي دیم غلط وای او که بل وای چې د دې معنی خدا چې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کې شامل شي غیر لوی قائد نوم غلط وای اګه وای چې کونو ما صادقین معنا دا چې جماعت اسلامی کې شامل شي دا هم غلط وای نو صحیح څه دي چې څوک اسلامی نظام له کوشش کوي دا غي مرګتیا کوي اګه تنظیمونه بلی نستا په کوم تنظیم زیات اعتماد هغه سره کار کوه لکه زموږ د مولانا مودودی تنظیم زیات اعتماد د سره کار کوو خدا نه وایو چې نور صادقین نه دی واځه موږ صادق دا طریقه د اسلام دا طریقه د حق پرست عالم دا طریقه د حق گو عالم او فرقواریت والا ټول آیتونه خپل ډله صادقي لازمه فرقه د بار راغلي